زما یو دوست د خپل اولاد نه څه خفه غوندې دی په ځینې حرکتونو یې غوسه غوندې دی زما یو دوست د خپل اولاد نه څه خفه غوندې دی د ده وینا ده چې بچي مې عجیبه غوندې دي زما په خیال کې د بل قام سره مشابه غوندې دي د زنګانه پورې جانګې اوره چټه غوندي او هر یو لباس د خپل وجود د سیز نه غټه غوندي د شپې د 2-3 بجو پورې فلمونه ګوري او په رسالو کې قسمه قسم تصویرونه ګوري د ورځې 11 بجې سترګې غړی په کټ کې او په پروتي په چخله کنګالای په کټ کې نو یو کم نوی تبا ناسا په 89 وای یرو ته ډارپ وای روخانه ته بشاین وای د لندن پیرس او واشنگټن ذکر بداسي کوي لکه قیام چې په کترور د مودې راسي کوي دوی باقاعده ویکینډ مناوي همیشه او اپریل فول د عبادت موقع غني همیشه په دې سبب مې دا ټول ژوند پیکا غوندې دي زما یو دوست خپل اولاد نه خفه دی زما بل دوستم د بچونو ته بیزار غوندې دی په نازیبا شان حرکتونو باندې قار غوندې دی وای چې لوی شو ماشومان ما ته پلار نه وایي ما ته دوی ډېډ وایي ساده پښتو بجار نه وایي پیسې ته سنټ وایي روپۍ ته به ډالر وایي او هټلر لنکن چرچل ته به لیډر وایي او نت شیکیټ شکسپیر رسل او برنارد ته شاعران وایي آرنټ میډونیا وینډم سټون او ټموتی ته هیروګان وایي نو دوی ناس خوري او سلاس سره ناشته کوي دوی او پلنچ په ډینر باندې خدای خبر چې څه کوي اولینس مستو صحیح چې یوازې کېږي کله او وای انجوای د بس دیو چې خوشحالیږي کله د درون سلام په ځای د دیو د خولې نه های وځي او چې خدای په امان وایي چې لپس د ګوډ بای وځي نو په دې وطن کې دا دستور د چا د څه غوندې دی زما یو دوست خپل اولاد نه زما بل دوستم د بچو نه پریشان غوندې دی په کرتوتونو یې د پوزې اویزان غوندې دی دی وایي بچو له مې یو ټکی جنازه نه ورځي دیو له د مونځ او د اودسې طریقه نه ورځي ورله د ناستې او د پاستې سلیقه نه ورځي او دغه لا دغه دي چې دویمه کلمه نه ورځي نو د مور او پلار تابعداري و غلامي ګڼي دوی او د هیومن رایټس یې په ښه خلاف ورزي ګڼي دوی او قرآن پاک ته قرآن نه وایي ورته بوک وایي او د انګریزي رسالې ټولې نوک په سوک وایي نو ځان ته هوښیار وایي او موږ ته سادهګان وایي ځان ته د لویې غټې برخې خاوندان وایي نو وایي هر کار یې عجیبه و پوټه غوندې دی زما یو دوست خپل اولاد نه څه خفه غوندې زما بل دوستم د بچو نه په جړا جاړي دی چې شروع شي په قصنو خامخا جاړي دا په سلګو د خپلو بچو حال وایي 15 بچې لویګانې دي فلحال وایي نو یو خو هیپي شو هغه خو پرېږدوه ملګریا او بله خبره ده په دې مې په یوه ملګریا او هغه دا چې لور مې وایي زه به نن جوړېږم او څه په لندن نه دا به زه په دې وطن جوړېږم بل زوی مې سپي ساتي او یا به پیشوګان ساتي برګو چوپر راته په کور کې نرغوټان ساتي بل ته مې ټوله ترانه د هندوستان یاده ده او ورته څه لږه شان زمونږ د پاکستان یاده ده نو دوه په پیشن باندې اخته دي په پیشن کې ډوب دي په یو پیشن او بل پیشن کې ډوب دي او دی وایي زمونږ دا کلچر ساده باده غوندې دی زما یو دوست خپل اولاد نه ته خفه غوندې دی نو زه به خوږو دوستانو ته مې څه ووایم ورته به ټیک وینا په کومه طریقه ووایم چېرته خفه نه شي غوسه نه شي یاران دي اخر او زه په دې ګران یم او دوی هم په ما ګران دي اخر خو بیا هم خامخا به دوی له څه جواب ورکوم ځکه چې هلته به بیا خدای له څنګه حساب ورکوم نو دا ټول بچي خو فطرتاً مسلمانان پیدا دي دا چې په دې دنیا کې څومره انسانان پیدا دي خو په تربیت باندې چا نه یهودیان جوړ شي څوک مجوسیان جوړ شي او څوک به نصرانیان جوړ شي چې په ترتیب او تربیت کې مشران روان شي په نتیجه کې په کور کې کشران روان شي بیا وایي زمونږ دا قسمت خو ته کوټه غوندې دی زما یو دوست خپل اولاد نه څه خفه غوندې